معزز علماء کرام او د دې اجتماع حاضرینو مسلمانانو ورونو، یو وار بیا نن دلته په دې علاقه کې د ختم نبوت په عنوان او د حضور پاک د سیرت مطیبه او مطهره په عنوان د اجتماع جوړه شوې ده او د دې سرخیل او جوړونکي ګرامي قدر محترم کشر برخوردار حضرت مولانا عبدالحق صاحب حفظه الله کوي. ډېره خواري کوي، ما ته څو ځله دې غریب دعوت راکړم زه به راشم، خو ماښام نه پس اکثر یو ځل مې دلته بیان کوو نو د ماسخوتن نه م ورپسې وروستو لاړو. نو ښه خبره ده چې سړی په دې کې څومره انتظار وکړي هغه مره اجر کېږي. خو زما بیا درسونه ایثار وختي نو ډېر بیا ایثارېدل راته ګران دي. دې دله مې ورته ویې زه مازدیګر بیان کوم. الله دې دې برخوردار را زمونږ کشر دی، زمونږ بچی دی مولانا قاری عبدالحق صاحب لا د هغه ټولو ملګرو لا چې څوک ورسره په دې پروګرام کې تعاون کوي، د ده کم یونټ دی، د ده کم تنظیم دی او د ده ملګري دي، الله دې د دغسې پروګرامونو د انعقاد بیا بیا توفیق ورکړي او الله دې دا پروګرام د ده دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحیح امتی جوړېدو او د صحیح جانشین او د حضور پاک د سنت متبع د اتباع توفیق نصیب وګرځولي. تمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ ستاسو دپاره لوی نعمت دی قسم، او په یو څو خصوصیات دي د حضور پاک چې هغه د هیچا هم نشته. یو خاصیت په هغې کې دا دی چې رسول الله مبارک خاتم النبیین دی و خاتم المرسلین، د ټولو پیغمبرانو او رسولانو اخیری پیغمبر دی. دا د حضور پاک صفت دی او صفت مختصه ورته وایي، دا د بل چا نشته. آدم علیه السلام نبی دی خو د هغه نه پس ډېر انبیا راغلي دي. خاتم الانبیا نه دی، ابو الانبیا دی. نوح علیه السلام نبی دی، رسول دی، خو اخیری نه دی، د هغه نه پس ډېر پیغمبران او رسولان راغلي دي. اسماعیل علیه السلام ته الله قرآن شریف کې رسول النبی ویلی دی، خو د هغه نه پس ډېر پیغمبران راغلي دي، رسول ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دا ټول انبیا او څه پکې رسول. دا رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه طبقه او درجه ده، خو دا اخیری پیغمبران نو او زمون ښکلی مبارک پیغمبر نبیم دی، رسولم دی او په ټولو کې اخیری پیغمبر دی. د هغه نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی نشته او نه به راشي. دا خاتم النبیین دی ته وایي. ختم نبوت دا د حضور پاک صفت خاصه دی، دا په پیغمبرانو او رسولانو کې د بل چا نشته. دویم کم محنت چې کړی دی هر پیغمبر کړی دی. ګوره انبیاو ټول د دین دپاره خواري کړی. تاسو ګوره حیران بشئ، نوح علیه السلام 9.5 سوه کاله خدمت محنت کړی دی په قوم. ورشئ موسی علیه السلام ته وګورئ، د فرعون سره څومره مضبوطه مقابله یې کړه، څومره خواری یې کړي دي. یونس علیه السلام ته وګورئ، د کب ګیډې ته رسېدلی دی. عیسی علیه السلام ته وګورئ، د دې کافرانو بدبختیانو د لاسه الله اسمان ته جمدي اوچت کړی. ایوب علیه السلام ته وګورئ. هر پیغمبر خپل محنت او خواري کړې ده او خپله ډیوټي سر ته رسولی ده. دقسې زمونږ مبارک پیغمبر د امت د اصلاح دپاره هر قسمه خواري او کوشش کړی. بشیر دی او نذیرم دی. امت ته د جنت خوشخبری ورکړې ده. قوم ته چې کله دعوت ورکې یو کار د چا نه اخلي نو 2 کاری. زه تا نه یو کار اخلم نو یا به درته ویم چې وروره دیاړي در کوم، بل 100 درکوي، زه به 200 خو ماله دا کار وکړم، فایده به در کوم.
نو ستا زړه کې به جذبه پیدا شي یاره وروره ما ته د 100 په ځای 200 میلاویږي ولې دا کار ونه کم دې ته څه وایي ترغیب ورته وایي د عمل دقه رنګې رسول الله مبارک صحابه وله او امت له ترغیب ورکړی دی ایرونو د دنیا دا لږه خوشحالي ده لږ عمل وکړې خدای به جنت درکړي بشیر ورته وایي کله یو انسان نه چې کار اخلي نو کوتک به ورته ونیسي کې که نه کې نو هغه د یرې نه کار شروع کړي دقه رنګې حضور پاک نظیر هم د یروونکی دی خو د دې دواړو تعلق د مستقبل سره دی چې تاسو مه کوئ ګورئ زما مخالفت او د الله خلاف مه کوئ د الله وحدانیت ومنئ او زما رسالت او هغې سره چې کوم متعلق څیزونه دي نو خدای پاک به جنت درکړي که نه ګورئ عذابونه ډېر زیات دي او قسم دې د دې دعوت الله دپاره ډېر زیات محنت یې کړی موږ دا یو پینډال جوړو څونه پې ستړي شو دا هم یو دعوت الله دی خلکو له دعوت ورکو چې په ختم نبوت ټینګ شی ګورئ او دا عقیده خلکو ته ورسوئ او د دې عقیدې چې څوک خلاف کوي پوهې کې تباه کېږي غورې غر کېږي یو جلسه باندې څونه خواري مونږ چې تقریرونه کوو قسم دې مرۍ مو چې شیخ خدای څوک حضور پاک څومره محنت کړی یو ځل حضرت عایشه صدیقه ته تپوس کوي وایي د الله رسوله تا باندې کم زیات تکلیف د نبوت نه پس تیر شوی حضور پاک وی عایشه چې ستا د قوم نه مایوسه شوم او طایف ته لاړم دا ډېره سخته ورځ واقعي جسماني طور سخته ورځ روحاني طور یو سخته د ما په ذهن کې بله راځي دا خو جسماني سخته وه ډېره سخته وه ډېر تکلیف و وجود نه وینې بیږي چې واپس راځي لاره ورته نه معلومه په کومه لاړ شم دومره تکلیف دی حضور پاک ته چې فرشتې پې خفه کېږي واقعي جسماني تکلیف دا د هر څه نه زیات و لیکن کم دماغي ټینشن او کم روحاني تکلیف و بل وګورئ چې کله مکه پرېږدي او مدینې ته ځي د مکې شریفې نه هجرت کوي مدینې ته ځي اوهو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمای چې کله د غار ثور نه ووتو که نه وی بل شان حالو د حضور پاک نه مکه پاتې شو مکه کوم ځای دی د پلار نیکه وطن پاتې شو د قوم وطن ون پاتې شو هغه ځمکه پاتې شو چې حضور پاک پکې خړپوسې کړې ګران کار دی هغه مکه پاتې شو چې کوم کې بیت الله دی هغه مکه پاتې شو چې کوم ځای حجر اسود دی هغه مکه پاتې چې کوم ځای مقام ابراهیم دی هغه مکه پاتې شو چې کوم ځای زمزم دی هغه مکه پاتې شو چې کوم ځای صفا او مروه دی هغه کور پاتې شو چې کوم کې پیغمبران د الله د رضا دپاره تو شوي دي د کور نه هغه حجر اسود پاتې شو چې پیغمبرانو ښکل کړی مینا او مزدلفه او عرفات دا ټول پاتې شو دا ټولې به وروستو کو خو چې حضور پاک کله ته که نه حضرت ابوبکر صدیق فرمای وی بل شان حالو دا وجود داسې رپیږي او لرزیږي او مکې ته نیغ نیغ شاته ګوري سترګو نه اوښکې روانې دي ما احبک الیا اوهو ای مکې ما ته څه محبوب یې نو ډېره مې خوښې وما اطیبک الی من بلده ما ته ډېره خوشبویه نو ډېره خوږې راته لولا ان قومك اخرجوني ما خرجت منك ولا سكنت غيرك که ستا قوم زه په وتو نه وې مجبور کړی نو ما به ستا نه بار وخت نه وې تېر کړی او نه به ستا نه وتی وې خو ستا قوم مې نه پرېږدي ما وباسي نو ما اطیبک الیا اوهو څه خوشبویه بار بار مکې ته شا ته ګوري او سترګو نه اوښکې بیږي ویم د الله رسوله دشمن راپسې دی زه بستې کې ځو تر څو چې د مکې غرونه پناه شوي نو تر هغې پورې حضور پاک شا ته مکې ته ګورې
او اوښ کې کرکڼو غوندې شاته بلاندې به یې ګران کار دی بیا به راشم او که به نشم د شپې نه لاړ نو چې چا سره د بیت الله چابي و عثمان هغه بیا وغوښته وی عثمانه یو خبره درته کومه د کلي مې د قوم مې ټیک د دین ستا جوده او زما جوده خو زه پته نشته کیدی شي لږ وځم چېرته او پته نشته چې بیا به راشم او که نه لږ ما تره بیت الله کولو که چې ورننه وځم یو پوټې دننه ورشم عثمانه ډېر پزاری ورته وایي پته نشته چې بیا به راشم او که نه هغه بدبخته لاړ هغه وخت سره بدبخته و وروسته خدای مسلمان که نیکبخت شو چابي راواغېسته او داسې ورته ونیوه وی دا د چابي ما سره او زما اختیار دی خو نه دې نیب کولاوم درته رسول الله مبارک ډېر خفه شو دغه بیا وژړل فورا الله د طرف نه آیت نازل شو والذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد فکر مکوه واپس به دې راولم او بیا وحی راله عثمان ته وی عثمان ابن طلحه یو وخت به راشي اشاره به درته کوم داسې په منډه به راځي چې خونجي به راوړئ زه یاره او ته څه وایي خپل کور کې کلي کې دی اوس ځای نشته او دومره غټې دعوې کې څومره پریشان او مکه وشوه چې مکه فتح شوه نو عثمان ته اشاره کوي دلته راشه راوباسه چابي نه مې وی درته دروازې کلو کړه بیت الله ته ننوت او فورا آیت نازلیږي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا ورکه عثمان دا غسر امانت دی او بیا غله ورکه خدای مسلمانی او حضور پاک ورته فرمای وی عثمانه دا به تا سره ستا د بچو سره به تر قیامته پورې به تا سره هېڅوک بیا درنه نه اخلي غټ بشارت شو دشمن سره یې پرېږدي چې قیامته پورې به دې بچیم کېږي دا به هغه سره دا سخته ډیوټي خو دا روحاني دماغي سوچو دا هغه دماغي فکر او سخته وه خو طایف ته چې لاړ بل شان وه عایشې ستا قوم چې مجبوره کړم مایوسه شوم لاړم طایف ته یو سردار نه مې دعوت ورکړ ښه څه وایي ګوره د هغې خبرو ته ګوره ښه نو ته یتیم ایله خدای پیغمبر کړې بل څوک نو اول ورته څه وایي مکه کې خو غټ غټ سردارانو هغه سرداران پاتې شو او تا غریب له پیغمبري دا سپکه لهجه اول وی زه نه دې منم که څه عذاب دې په لاس کې راولېږه څه وایي ته یتیم خدای پیغمبر کړ های دا فرعون هم به موسی علیه السلام ته فرعون به بنګړې چولې وی داسې بنګړې دې شته اوس هم خلک وایي مړه دا خوار ملا ته ګوره والله که څوک برداشت کولی شي مخکې خو موږ ټول په دغه کې ګرځېدو په سوزکو کې په پلینکوچو کې والد صاحب مې د خدای وبخښي ډېر عجیبه سړی و ښکلی عالم هم و حکیم هم و او ډېر جذباتي انسان و ما ته وایي ګوره ما موټر اخیستی وه وخت سره داسې تکړه موټر هم نو خو خیر هم پکې نو هغه سره به یو کس کېناستېده ما ته وایي ګوره وایي چې تل داسې ووتې په ګاډي کې کېناستې وایي داسې کړې اسویلې یې وکړه نو والد صاحب خو مې ډېر عجیبه جذباتي و هغه ورته درې کاڼي راواخېستل وایي ده ونیسه وایي په دې څه وکړم وایي ته خو ونیسه که نه وایي دا کاڼي به طلاق غورځی چې دا اسویلې دې ولې وکړه هغه ته به خلکو حکیم صاحب وي چا به ورته دادا وي یاره حکیم صاحب نه وایي ګوره دا به یا غورځی وایي رښتیا را باندې وایي دا زوی چې دې ګاډي ته وختلم نو په زړه مې اور بل شو اسویلې مې وکړه خله مې وسوځېده مې خدای دې هغه بل ځای مو وسوځاوه بل ځای خو پېژنې که او نو ځیګر دې خوځو هلکه هغه نور خوا بل خوا ته توجه ولر نه شي دا د مولا سره څوک برداشت شي دا بیجګر مولوي صاحب خبره ډېر زبردست سړی وایي د شاخې تاخې زامنو موټر یې واخېستې د سم نه و چې مولا واخېستل د خلکو په اړه تیاره شو
برداشت څوک نشي کولی. دا فرعوني صفت دی. فرعون د موسی علیه السلام نبوت نشو برداشت کولی، د هغه مشري نشو برداشت کولی. نمرود د حضرت ابراهیم علیه السلام مشري نشو برداشت کولی. او چا ابو جهل د حضور پاک مشري نشو برداشت کولی. ته یتیم او ته غریب او د طایف سردارانو د رسول الله مبارک مشري نشو برداشت کولی. دا پیغمبري د هر چا په خوښه نه، دا د انسان په خوښه نه ده، دا د چا په خوښه ده؟ د الله په خوښه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. د مارونو یو تپوس تنه کوم، ستاسو دا علاقه کې د ځمکه او مرله په څو وي تقریبا؟ وی به داسې په لس پنځلس شل لکه خو به یې که نه ښه. او هغه میرو کې چې دا ښه لرې میرې دي د اګرې طرف ته او دې طرف ته چې لارې هم نشته، هلته به په څه وي؟ هلته به زما په خیال چې جرب په دې کېږي. که جرب نه کنال به د مرلې په پیسو کېږي. خو زمیندار دلته غنم کري نه، او هلته کري. دا ولې؟ زمیندار ته پته ده که دلته غنم کرم نو دا خو یې زرغونۍ نه کلکه ځمکه رسۍ به، او هغه ارزان بیه ځمکه چې په 1000 روپۍ مرله کېږي نو هلته غنم کري، هلته ګنې کري، جوار کري. دلته یو کره کره دا خو قیمتي ده. زمیندار به وایي کاکاجي په آرام کښېنه، ملا صاحب خپل جومات کې تسبیح اړوه، دا ستا کار نه زما کار دی. دلته غنم کېږي، دلته ګنې کېږي، دلته جوار کېږي. قیمتي ځمکه را خو نه، ظاهري قیمتي، هغه قیمتي ځمکه را چې فصل دله زرغونی. نو چې زمیندار په دې پوهېږي چې دا تخم زرغونی، هغه تخم نه زرغونی. دا مې ستا د پوهې یو خبره وکړه. الله ته پته نشته چې د پیغمبرۍ تخم به کم انسان زړه زرغونی او کم به نه زرغونی. هر چا له خدای پیغمبري ورکړي؟ نه نه نه، الله ته چې کم زړه معلوم دی چې دا قابل دی هغه له به ورکوم. دا پاک زړه دی، دا د تقوا نه ډک زړه دی، دا هغه زړه دی د پیغمبرۍ چې دله زه څومره زور ورکوم دی به هغه زور برداشت کوي. هغه زړه په ټولو پیغمبرانو کې قیمتي زړه، په ټولو انسانانو کې قیمتي زړه، او په ټول مخلوق کې قیمتي زړه د انبیا او د رسولانو دی. او بیا په دوی کې د ټولو نه زیات قیمتي د چا دی؟ چې هغه د ختم نبوت د تخم او د ختم نبوت د رڼا د کرلو زړه دی، هغه د محمد مصطفی دی. ټولو وایي صلی الله علیه وسلم. مرزا غلام احمد بم را پاسی وری ابن مخاز ابن لبون، ماله د پیغمبري خدای را کړې ده، زه پیغمبر کې نه مړه بوتله. ته پیغمبر پیغمبر نه پټټی کې سوزي. اگر مرزا غلام ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں ہرگز نہ مرتا کبھی. کدی د خدای پیغمبر او نبی ټټی کې به تساوت. پیغمبر به د انګریزانو په زولی کې پروتي، نو د هغه ځای نه به دین خوری. پیغمبري به په پیسو په زور خورېږي، امتیان به د پیسو په زور زیاتېږي. نه، پیغمبر حضرت ابراهیم علیه السلام او اخیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک کم کمالات ورکړل، په خدای کې داسې د بل چا شته. الله ته پته ده چې د پیغمبرۍ قابلیت په ده کې دی. پیسو والا خو ورشه وګوره، قارون ته وګوره، قارون سره څونه پیسه وه، دومره وه چې د خزانو چابیانې به یې غټې ډلې ګرځولې. او کم ځای کې چې قارون مردار شوی دی، زه هغه ځای مالي دی د قاهرې نه لږ غوندې بار دی، فیوم ورته وایي. ما سره زما غزوی بانیس احمد منتلی و غزی تا چې کم ځای خدای قارون غرق کړی دی، غیر چاپیره ټول کلی علاقه را، او هغه ځای کې اوس هم ترخې د سمندر دریاب د اوبو یو لوی حوض دی، خدای غرق کړ. پیسه ده پکې، دولت خو هغه سره سره زر خو فرعون سره بنګړي به یې چول. پیغمبري او د پیغمبرۍ لایق دا هغه زړي چې الله ته معلومي، او په ټولو کې اخیری پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. نو حضور پاک ته هغوی به دا وي
رسول الله مبارک ته مایوس سره روان شو، مایوس. هغې ظالمانو بیا هم پرې نه ښود او خپلو غلامانو او بچو ته یې په کاڼو ویشتل شروع کړي. داسې کاڼي پرې راوورول، داسې کاڼي چې رسول الله مبارک فرمایي ما ته دا پته نشته چې روان د کم طرف نه یم او ځم کم خوا. دومره کاڼي. دا فرشتو رحم راځي یا الله دا خو د سره ډېر ظلم کېږي، د طایف د خلکو خو ډېر لوی ظلم وکړه، الله موږ ته حکم وکړه چې دا غرق کړو. وی ځای لاړ شئ، زما اجازت دی خو تپوس ته وکړئ د حضور پاک نه. چې راغلل رسول الله مبارک ته جبریل علیه السلام وی دا ملک الجبال د غرونو مشر دی، طاقت د سره دی، اجازت غواړي. وایه وی ما الله نه دا وینې روانې دي حضور پاک، خولې خو یې پرېږده، ما الله نه اجازت غوښتی دی که ستا خوښې د طایف دا دوه غټ غرونه اوچتوم په دا سر یې ورته اکدم. اوس وایه که نه که بل سړی وې ما غوندې ستا غوندې هله شابه لږ لیټ شوې غر کې یې کوته به یې که. داسې وجود د پیغمبري مناسب ده لکه حضور پاک چې فرمایي وی نه 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 اللهم اهد قومي انهم لا يعلمون. خدای زما دې قوم ته هدایت ورکړي نه پوهېږي او وی پرېږده د دې اولاد کې به خدای هغه څوک پیدا کړي چې ما به په حیثیت د رسولو پېژني. داسې شخصیت له پیغمبري پکار، صبر، حلم، هوښیارتوب، دشمن ته دعاګانې کوه، سخته برداشت کوه، وینې برداشت کوه. 950 کاله که ته وایې نوح علیه السلام چې خیره وکړه، خیره یې وکړه خو چې کافرانو زړه ورته وپړساو. 950 کاله قرآن کې الله وایي تبلیغ وکړو، بیا هم ورپورې ملنډې کوي. نو بیا هغه چې سوال کوي څه وایي رب لا تذر على الكافرين على الارض من الكافرين دیارا. خدای باس نور برباد کې انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. خدای که دا پرېږدې نو دا نور راته اوس خرابوي، لږ غوندې مې پیدا کړي دم خرابوي. او که بچي ته پیدا کېږي 950 کاله کې د دوی نه د سړي زوی پیدا نه شو، نورم تبګن پیدا کېږي. مایوسه شو او حضور پاک لعلک باخع نفسک علی الله یکونو چې دی مسلمانېږي ولې نه وی ته ځان وجنې. حضور پاک ته الله فرمایي د پیغمبرۍ دپاره هغه وجود چې هغه کې عقل هوښیارتوب وي، هغه وجود چې هغه کې حلم او صبر وي، هغه وجود چې هغه کې رحم وي، رحمت للعالمین دی، هغه وجود چې هغه خپل دشمن تم په لاسانه خیرې نه کوي، دعاګانې وله کوي، هغه وجود چې هغه سخته برداشت کوي، هغه وجود چې د هغه د وجود نه وینې توی شي، هغه وجود چې هغه هجرت وکړي د الله دپاره، هغه وجود چې قوم او کلی د خدای دپاره پرېږدي، هغه وجود د پیغمبرۍ قابل دی چې د الله د طرف نه کم حکم دی په صدق دل هغه برداشت کړي. هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کوم چې په راحتو کې په لندن کې پروت دی او په امریکا کې پروت دی او هغې له انګریزان نشر اشاعت کوي، هغې وله پیسې لګوي انګریز، او دی په ناز و نام کې پروت دی. دا خو عقل عرف او عادتم پیغمبر نه مني، دشمن د چا لپاره نشر اشاعت نه کوي. نو د رسول الله مبارک لوی شان دی زمارونو او دا زمونږ ستاسو دپاره برکت او سعادت دی. ټول وایي الحمدلله شوق سره، داسې له نور شوق سره د پیغمبر مبارک د برکت نه. حضور پاک فرمایي زما مفسره به ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي او د حضور پاک د برکت نه رسول الله مبارک فرمایي وی زه او زما امت په مخکې جنت ته ځو که خیرې انشاءالله. دا څو خبرې مې ته عرض کړلې او مجلس به ستاسو جاري وي انشاءالله. نور علماء کرام هم تشریف فرما دي او راتلونکي هم دي
او ماښام نه پس به څومره چې تاسو دلته ناسته وکړه د پیغمبر مبارک د سیرت او د ختم نبوت په عنوان یو سیکنډ باندې به الله اجر او برکت درکوي که خیري ښه انشاءالله ووایم نو زه به درنه وخته مانځه دی زه به درنه اجازت وغواړم او زه د الله نه دا سوال کوم چې دا لږ شرکت هم په دې ختم نبوت مجلس کې الله زما قبول کړي او مولانا عبدالحق صاحب محترم چې دا څومره خواري وکړه څومره محنت یې وکړه او دا څومره ګورې یو کس محنت وکړي ملګري ځان سره پاسئ کم علما د سره پاسېدل د ختم نبوت کم یونټ د سره ودرېد او چا د ده شاته کم علماو لاس یې ښودی دی الله یې ټولو له اجرونه برکتونه ورکړي ستاسو دا ناستره الله په خپل دربار کې قبوله منظوره کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب